سوات سعیدو شریف کې د ځنګلاتو محکمې تر سوري لاندې د پشکال د موسم د بوټو لګولو دستوره ترسره شوه. دستوره کې د ملکن ډیویژن پی ټی آی مشر او د ترقیاتي کارونو چیرمن په ځله کې د دیار بوټي ولګو. دوی په دغه مهال ویل چې سوات کې به 3 لکه نوي بوټي لګوي او دې سیمه کې د سونامي ټری مهم په کامیابی سره روان دی. دوی په ولسم غږ وکړو چې بوټي دې ولګوي. نو زه خپل عوامو ته ټول ته څومره ما خبرې چې اوري دا اپیل کوم چې دا شی زمونږ د صوبې دی، زمونږ د ملک دی، زمونږ د خاورې دی، دا ټول عوامو لپاره یو بهترین شی دی. نو هغه په کار دی زموږ سره به دې کې ریلیف وکړي او زموږ سره مدد وکړي. انشاءالله تعالی د خیبر پښتونخوا به بهترین ګرین بیډ به انشاءالله جوړو. د ملکن ډیویژن ځنګلاتو محکمې مشر چیف کنزرویټر ګوهر علي خان په دغه مهال ویل چې دا ځل په یو خاص منصوبه بندۍ سره د بوټو لګولو مهم شروع شوی. ملکن ډیویژن کې به یو 50 لکه نوي بوټي د ځنګلاتو محکمه د عامو خلکو او د سرکاري چارواکو په مرسته لګوي. چې کوم ګورنمنت سکولونه دي، ان جی اوز دي او هغه ادارې چې هغه په دې کې برخه اغشتل غواړي، مونږ سره د هغې دپاره بوټي او د هغې تعداد چې دونه بوټي به په دې ان جی اوز یا د عام وګړي یا د سکولونو ماشومانان دی باندې به کرو. د خیبر پښتونخوا حکومت وینا تر مخه سخت کال به په ټوله صوبه کې 12 کروڑه او 50 لکه نوي بوټي لګولی شي چې پرې د صوبې په ټولو ضلعو کې کار روان دی. حکومت وایي چې تیر کال دوی 1 ارب او 10 کروڑه بوټي لګولي ول چې دغه د سونامي ټری منصوبې برخه ده. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.